الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر صدقت يا رب العالمين. سورة القمر ویشتم سپارہ. دا سورت چې دی د دې نوم دی سورة القمر، نو تسمیة الکل باسم الجز. وړومبني آیات کې راغلی دی اقتربت الساعة وانشق القمر. قمر د دې وجې د ټول سورت ته سورة القمر ویل شي. بیا مخکی صورت کی اللہ رب العزت فرمائل ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ. قریب راغلہ او قریب راتلن کی، یعنی قیامت قریب راغل. دلتا اللہ رب العزت بالکل پسر کی فرمائل اقتربت الساعة وانشق القمر. دا یو جوړخت یو زیوالی چې د دې وجې دا صورت هغې پسې راوړلی شي. التم دا قیامت تذکره او دلته بالکل سر کې تذکره. دا صورت د دو احتمالات دی پکې. یو به درته ویم خو لومبې درته مشهور چې کم دی او زیات راجح چې کم دی هغه درته ویم. دوه خبرې دي من جمله. یو د هغې نه دا ده چې اقتربت الساعة وانشق القمر، په دې کې اشاره ده د دواړو جهانونو د سردار سید الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغیوی معجزی ته اشاره ده. معجزات د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات. بعض علماء صدپاسه 3000 لیکلي لکه علامه سیوطی رحمه الله وغیرہ په شمائل الکبرى کې، خصائص الکبرى کې. او بعض علماء د دین زیات لیکلی، بعضو له کم لیکلی دي. او خو خبره داره چې هر ادا، هر خبره او هر گفتار او کردار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له معجزه. نو په هغې کې من جمله د هغه معجزاتونه یو جمله مشهوره خبره د عوامو ترمنځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ ته اشاره وکړله او هغه دوه ټوکړې شو. خبره داسې وه چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجودو. یو شپه باندې، یعنی د 14مې سپوږمۍ شپه و غالبا په هغې باندې موجودو. دا کافران هم راجمو دیو بل ته وی چې هلکه څوک ورسرې شته هم نه راځئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تم. نو چا وی څه سوال به کوو؟ یو وی دا به وکړو، بل وی دا به وکړو، بل وی دا به وکړو، مختلف سوالونه. یو ورته راځئ مړه نن ته ناشنا سوال کوو. څه سوال کوو؟ وی ورته به وایي چې ته پیغمبر یو. دا چغې وی چې الله رب العزت زما په سوال باندې هر څه کوي. نو بس د سپوږمۍ ته ووایه یا د سپوږمۍ الله نه وغواړه چې دا دوه ټوکړې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله دا خبرې ورته وکړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیا به هم ایمان راونړی. ای ورته صرف بیا وروړو. وی ښه سوچ پې وکړې ګوره. وی بیا وروړو ایمان. بس زمونږ دا معجزه، زمونږ دا سوال دې قبول شي. ورته ټیک. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت نه سوال وکړو او سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. اشاره وکړه یا نه صحیح حدیثو کې دا نشته. اسې عام طور مشهوره ده او په اشعارو کې هم دا دي، شعرونو کې عبدالله مو کې قرآن پاک مشهوره داسې ده.
خو صحیح احادیثو کې دا نشته چې اشاره کړې ده او کنه. خو سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه، دا معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا یو لاړه په جبل ابو قبیس باندې او بله غالبا یو بل غر دی هغې طرف ته پرېوتله، یعنې هغې طرف ته لاړله، هغې طرفونو ته لاړه، یو د یو پناه شوه بل د بل طرفه پناه شوه. نور دا پریوتونه مراد دا دی موږ چې وایي جنور هم پریوځو نو وغیره دا داسې نه پریوځي چې نور تاسو پته کې څو بس ښه پوهېږي دنیا کې چېرته ورځ او چېرته شپه یو څه بل څه روانه کیسئ. خیر نو یو طرف ته لاړه د غر او یو دغې بل غر طرف ته لاړه. نو دا دي په خپلو سترګو باندې تر دې پورې مفسرینو لیکلي چې د یو بل نه تپوس وکړي یا لکه تیم داسې وي نو هغه به ودی چې ما ته هم دغه شان ښکاري بل به د بل نه تپوس وکړي. نو دغه معجزه دی په سترګو ولیدله. بیا تاسو به خیال کړی کیدای شي کتابونه هم بعضې لیکي او مشهورم خلکو کې داسې د ځان نه د خلک کیسې ډېرې ښکلې خوږې کیسې خو هر چا له ورتې خو چې دا چاته لږه سمه خبره کوي یا معمولي پسته غوي نو بیا د لمرۍ ته دردانګي، بیا نه ستا استادي پېژني او نه شاګردي پېژني، بیا نه ستا ښه پېژني نه ولې خبره دې ورته سمه کړې او که ته ورته وایې چې هغه وایي چې یاره ما خو ګیره پرېږدې ته ورته چې او که نه نن سبا څوک ګیره پرېږدي بس چې ګیره پرېښوده اوس که سود کې کار څه کوې ته جنتي چې هغه د دوی چې زه خو نه پل کوم ته ورته چې او که نه اوس که خلکو ته ته څه وی وایه که ته کنځلې کې که ته چغلي کې که ته بدرد وې که ته مونځ نه کې د سره بس تا خو چې دی نو د ساري 2 رکعاته یا د غرمې 2 رکعاته یا د ماسخوتن 2 رکعاته نه او چې ورته دا ووایې چې نه دا کار دی ټیک دی دا بل ورسره غلط دی دا هم ټیک که نو بیا وایي چې ښه تا ماته دا ووایي. خیر خبره دا نو بله مشهوره بیا خلکو کې دا ده وایي دغه سپوږمۍ راله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګریوان کې وردننه شوه. بیا چې دی نو یو په یو مطلب دا اشعارو کې هم دی وایي چې په یو لستوڼي ووته او بیا لکه دا ته د رسول الله وسلم صفت بیانې او که د هغه چې دی نو ته دا ته څه کوې لږ خو سوچ وکړه ته لګیا څه. علامه ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې دا د عوامو ترمنځه منګړت خبرې د ځان نه دغه شان امام نووي رحمه الله فرمایي. خیر د امام نووي رحمه الله لوی عالم تیر شوی دی بلکې چې چا هم تپوس کې امام مسلم او امام مسلم مشهور دي څوک دی نو دغه خبره چې د صحیح سته ګورې نو بس یا امام بخاري صاحب یا امام مسلم دا نور ورپسې دي خو لکه یا دغه صحیحینو کې راځي خو د هغه ټوله فتاوا چې راجمع کړي نو څه د پاسه غالبا چې 251 یا دغه خواوشا څپې جوړوي ولې احتیاط یې ډېر کو هغې نه به چې چا د فتوې تپوس وکړه هغه به یې لکه یاده ورته د پلانکي نه تپوس وکړه هغه پلانکي نه تپوس وکړه. دومره لوی شخصیت چېرته په ټوله دنیا کې د هغه کتاب 2 کتابه یادېږي یو بخاري شریف یو مسلم شریف چې دا صحیحین دي چې دې کې خبر راشي سترګه ورته پټه کړه خو چېرته د هغه صرف دونه پته وه او خلک په ډپه باندې ناست دي څوک مزه هغه یې والوځوي دا داسې مسله ده. لږ سوچ وکړه دا حدیث کې راځي چې هغه کس په فتوی ډېر جري او تیز ورځي چې د چا په زړه کې د الله یره نه وي او چې د چا په زړه کې د الله یره وي نو دی به په فتوا باندې ډایرکټ نه ورځي دی به یریږي اول خو به دی چا نه تپوس وکړه بل چا نه وکړه یا به بل چا نه وکړم دا به وکړم هغه به وکړم او چې بیا مجبوره شي نو بیا فتوا درکړي. ډېر د خلک وایي وایي فتوی ورکړي بلانګې مې تا فتوا لیدلې نه فتوا خو ته راشه رومبې به دارالافتا کې کښېنې استفتا به ولیکي دا زمونږ چې دا یو بل پسې په ډاپه وایي دا فتوی نه دا خو بس کیسې. خیر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړله دغه سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه. بیا په دې باندې منکرین حدیث دا اعتراض کوي چې د دې راویان ولې زیات نه دي. راویان ځکه زیات نه دي چې په موقع باندې عبدالله ابن مسعود صاحب موجود او بل نور صحابونه بعض خو لکه کم دي راویان یې کم دي وایي تاریخونه ولې نه ده نقل کړی نو موږ ورته دغلته خو شپه وه او نور ځایونو کې څه ضروري نه ده چې زیاتې شپه وي او بیا وروستو ثابت هم کړه لکه نن سبا ثابته ده چې هر ځای کې یو وخت باندې شپه نه وي. او بله خبره دا ده چې ډېر خلک په کم ځای کې شپه وي نو هلته خو بیا خلک وده وي نو د چا به دې طرف ته خیال هم نه او د هغې نه علاوه بعضې یو نیم تاریخ دا خبره راوچته کړې هم ده لکه په هندوستان کې تاریخي فرشته چې کوم ده فرشته دغه فرشته نه د سړي نوم دی تاریخي فرشته هغه لیکلی دی چا بیا خو خله خیره داسې دی چې توبخته یې کتو نه دی
تاریخ فرشتي والا او د کشان مولانا سید سلیمان ندوی سے بیا پر رستنو تاریخ دانانو کې را نقل کړی دی او مخکونو کې تاریخ فرشتي والا لک بخوانه اگر را نقل کړی دی هغه وی چې دا واقعا چې دا د هندستان یو راجا هغه ناستو په خپل دربار کې یا وغیره د هغه د شاهي یعنی چې کمزه او د هغې د پاسه دا هغه هم دلته کې لیدلی وه غالبا مالابار د ریاست د دغلته دهلي سره خواوشه نو هغه دغلته لیدلی وه او هغه د دې بیا تحقیق دپاره مختلف تپوسونه به کول او ځان سره دغه تاریخ یاد ساتلی نو بیا مختلف خبرې دغلته نه یا خو دلته یو صحابي په تجارت باندې راغلی یا د په یا د خلک تحقیق لګرځول چې لړ چې دا معلومه کې چې دا څه چل شوی دا چې دا ماولی د एकदम تیاره شو سپوږمۍ یو ټوکړه یو خوا لاړه یو بل خوا لاړه نو هغې تحقیق چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورسېده نو دا چونکې دا واقع په مکه معظمه کې راغلی وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هجرت کو یا هجرت کړو بیا ورته معلومه شوه چې دغه داسې ورته دا داسې واقع شوه کافرانو تپوس کړو د هغې د وجې هغه بیا ایمان راوړو او بعضې تاریخ والا بیا وایي چې نه د دن وسو پورې دا خبره دا صحیح به تحقیق کو تا دی چې په 93 هجرې کې بیا دغلته یو صحابي راغلی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه دا واقع دي ته معلومه شو هغه ورته چې زموږ مشر و داسې و هغه دا تاریخ یې ځان سره نوټ کړو نو ستاسو دغه نو دی ول بیا وی صحابي چې دا خدا سي داسې واقع شوی و د هغې د وجې د هغه راجا چې څومره نږدې خلک و هغه ټولو ایمان راوړ دا چا ذالک دا د الله رب العزت خوښه ده یهدي من یشاء هدایت کوي چې چاته وغواړي نو ګوره د مکې معظمې هغه نږدې خلک قریب ترین خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته منت کو چې ایمان نه وړه هغې ولیدله په سترګو هغې ایمان نه راوړو او دومره لرې یو کس چې دی هغه اسلام راوړو او دا بیا د دې په مذهبي کتابونو کې علامه سید سلیمان ندوی رحمه الله د هندوانو د مذهبي کتاب نه حواله ورکړی او دا ما چې درله کوم وي دا تاریخ نو خیر دغه واقعات چې دغه شانو شوله بیا امام شاه ولی الله رحمه الله دویمه توجیه ما تاسو احتمال پکې دا جوړیږي چې اقتربت الساعه وانشق القمر نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ډېرې زیاتې دي یو پیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې موجود و اوبه کمې شوې سفر د جهاد اوبه کمې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره اوبه نو لږې شانتې اوبه راوړلې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې خپلې ګوتې مبارکې کېښودلې او د هغې نه اوبه روانې شوې ټول لښکر اوبه مو څښلې هغې ځان سره لوښي هم ډک کړل او داسې چرندام یې وکړو او هغه اوبه چې دي هغه زیاتېدې او کمې نه شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه لکه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم صحرا ته راووته جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي الیه علی ساق بلا قدم او دا پټولو د پاره سنو قضا د قضا حاجت ته بار راوته اونو ته اشاره وکړه نو کسي د وردی ولوي دا سره روان شو گویا دی قدم اخلي بیا په غزینو باندې په غدواړو باندې جمعهتون جوړ شو موجود دي یا نه دی والله اعلم نو هغه یعنی هغه اونې راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نګي چاپیره شو راخته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ دا سنور بلا معجزې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم شریف حدیث دی وی زه هغه کانی پیژنم خو پیژنم چې کم کانی به د نبوت نه مخکې په ما باندې سلام اچ په ما باندې به سلام اچو ها نو دا الله نو بس الله رب العزت راته په سمجھ را نصیب شي هدی واجوی اقتربت الساعه ډیر نږدې راغلو څه شي قیامت وانشق القمر او سوشو او سپوږمۍ وشلیدله دوه ټوټې شوه نو نیکان وی ویا لکه سپوږمۍ ته وختل وی دا خو چې په دې کې درار دی ولې پکې درار دی وی دا د زمانې د وخت چې څومره وخت راځي نو دا دراړ پکې دی راوستی دی موږ ولې دراړ پکې دی نه دی راوستی دا پکې چې دی نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره ده خیر اقتربت الساعه نو یوه خو دا خبره ده دویم نمبر خبره دا ده چې بعضې وایي چې دا لکه امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې دا احتمال لري د څه شي د وقوع قیامت چې قیامت نږدې راغی څه راغی
قیامت نږدې راغی نو قیامت ته نږدې به دا سپوږمۍ وغیره دا ټولو ختم شي دا به په منیم شي ټوکړه به شي وغیره نو دغې طرف ته اشاره ده نو د دې وجې خلک وایي هلکه وایي امام شاه ولی الله رحمه الله سوشلیست و ولې سوشلیست و وایي ځکه سوشلیست و هغه وایي چې د هندوستان ځمکه دی دا برابر تقسیم شي وایي لالا ته په دې پوهېږې نه هغه وایي د هندوستان ځمکه د برابر تقسیم شي نو د هغې مطلب یې دا دی چې دا هغه ته چې چاته غدار وی محمد بن قاسم دا هغه په جهاد دغه څه علاقې قبضه کړي دي نو چې په جهاد قبضه شي نو د هغې ځمکه به برابر په مسلمانانو تقسیمیږي ځکه هغه دا فرمایلی دي بیا هلکه امام شاه ولی الله صاحب منکر حدیث و عبید الله سندي صاحب اوس هم کافر کړی ده خیره هلکه ولې منکر حدیث وي هغه دې ځای کې دا ویلي هغه دا نه دي ویلي هغه صرف دا احتمال پکې ذکر کړی دی چې دا د قیامت سره چې دی تړون لري او دا قیامت طرف ته اشاره ده الله رب العزت ته په سمجھ را نصیب کړي خدای دې د پاره څه ضروري اوس تر ما خبره وکړي منکرین حدیث تاسو پته د نن سبا په زمانه کې یعنی په دنیا کې یو تیزترینه فتنه چې روانه د امت ته چې راجح ته په اسانه په بخاری شریف کې تعالی تقسیم کوي خچې ټول امت په اتحاد په کوم کتابونو را روانو چې پای ګړو د چا خبره نه و اوس د ابن ماجه په ارش کې تقسیم کړي دا صحیح دي دا غیر صحیح دي دا دي دا په هغه کې درته تقسیم کوي خو ته پته ځکه نه لګي چې نه تخپل علم کې او نه په خپل کشر کې نه تخپل د دغه فتنې مقابله د فرزان تیارې چې د قران حدیث په لار زده د مقابله او کوم د دې سره روکتام پکړ د اسلام زمان دی او نه دا غواړي چې ستا کشر د دې روکتام وکي ته پته نه لګي او چې ستا درشل لرورسي نو بیا به درته پته لګي بیا هم درته پته لګي چې بیا کیسه بروانه الله هم دې بچ کې دې حالت نه نو داسې مه کوئ الله دې توفیق راکړي خپل هم دغه دین زده کول دي او نورو ته هم رسول دي نو خاص کر د داخلو ورځې شروع دي چې الله رب العزت چاله بچي ورکړي نو که ډېر وخت ورکولی شي مدارسو ته دې ورکړي هغه بچي دې ورکړي او که ډېر وخت نشي ورکولی نو نوجوانانو ته اپیل کوو درخواست ورته کوو او مشرانو ته هم دا وایو چې خدای ته وګورئ چې څنګه په دنیا زده کوئ دنیا دپاره منډې تړلې پې وهئ دکه شان دې دین طرف ته هم لږ راولئ خیر دغه لږ وخت یې موږ له راکړي ماښام دا وخت راکړي ماسخوتن الله یې توفیق راکړي نو دا هر څه به پکې زده کړي هره ګوته به زده کړي چې په کومه درله راځي په کومه درله مخه وئ تا ته خدا پته هم نشته اقتربت الساعة دام دا ته پته لګي ته وی قادیانی اخیری پیغمبر نه مني ولې اخیری پیغمبر هغه موي زی در سره منن تور سره کوم مناظره په مخامخ درته وی زی در سره منم وی خاتم النبیین منم په خاتم النبیین کی کیسه بیا تا تړوان دې پته نشته هغه ته پته شته چې کم دی کې پکې غلار رو بس اقتربت الساعة وتبسوي من تعلیم کړي زه پویم ستا هغه ته موږ چې ورته شاعر مشرق وایو د وخت علامه وایو هغې د الله خطا کړو کشمیر ته د قادیانانو دعوت لته دعا دې کوي اکابرینو د دیوبند ته دعا دې کوي علامه انور شاه کشمیری رحمه الله چا ور سره میلو شنو سړی مضبوط که په ایمان باندې الله دې د نیکۍ توفیق راکړي بغیر د استاد او استادي نه کېږي داسې نه کېږي ته زه پویم ځان به رانږدې کې دین ته الله دې توفیق راکړي اقتربت الساعة ډېر نږدې راغلو قیامت وانشد دوه درې کتابه د اردو وګوري هغه بیا په یو شي بل شي اعتراض کوي وی دا چل دی هلکه تا کتلی سړي الله دې سره زموږ پوهې کړه اقتربت الساعة قریب رالو هغه علما هغې پې ټول عمرونه چې دي اخري انتها ته رسول هیری انتها اقتربت الساعة قریب راغلو قیامت وانشق القمر او اشلیدل سپوږمۍ دوه ټوټې شوه سپوږمۍ وان یروا که چېرته وویني دي آیتا نشاني او که چېرته وویني هر قسمه نشاني یعرضون اعراض کوي دي ویقول وایي سحر مستمر دا هو جادو د همیشه محکمه مضبوطه دا وردي ستا اوسنۍ ګوره اوله د معجزه وغوښته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او بیا ورته څه وایي دا خو د اوسنۍ جادو نه ده یا مستمر به معنی د استمرار که دا خو د همیشه نه ستا دا جادو روانه ده اوس دې را باندې جادو وکړه نظر هم کار نه کړو سپوږمۍ دوه ټوټې شو موږ ته داسې ښکارېدا به یا یې به نه نو بعضې کسې ګوره هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان د شخصیت مخ نه وړي د هغې په شان د شخصیت الله رب العزت د ابراهیم علیه دا ګوره دا چې د چا مخ وړي د مشر د استاد د پیر وغیره دا ځان له یو صفت دی ابراهیم علیه السلام باره کې الله په قرآن کې فرمایي چې ابراهیم علیه السلام محورز و د هغه به هر چا مخ وړه
خلک چې مشر د الله راغی استاد د الله راغی ستا مشر رور دی ستا مور ده ستا یو خبره کې ډېر انتها ته رسېدل خو چې بس مشر در مخې ته شو جرګه درته کېناسته بس ووایه یاره ستا مخ راباندې ګران دی نو بعضې وایي زه د هېچ چا نه منم ته د هېچ چا نه منې نو فرعون یې که نه فرعون هم زه څوک نه منم انا ربکم الاعلی نه داسې نه دي په کار خبره ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني هغه مخ نو چې وی نه منه چې مخ ونه مني نو بیا څه کي بیا تاوان الله هم دې دغه تاوان نه بچ کړي الله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي دا لا څه کوي که دې نورې نشانې مو ویني وَإِن يَرَوْا كَجَرْتَ دِوِنِي آيَةً نِشَانِ يُعْرِضُونَ اعراض کوي ويقول واي سحر دا جادو دا مستمر محکمه همیشه وکذبوا دي تکذیب کو وتبعوا او تابعداري وکړه اهواهم د خواهشاتونو د خپل خوخي وکړه کنه ته ورته یو کس ته دین کې د چې بيد د قران خبره ده او داستا والا خبره ده نو دی بتا ته چیرې دی کې می ګټه ده او د قران والا کې دا حق صفا کې سره دی کې می ګټه نشته الکه ته ول وایا چې د زوی او د لور ترمنځ تمیز مکوا دی ورته چې نه د لور والا کې سره د بل کور د بزیزان سره بزمه کوړي نو راشه مخکې تزوی ته ولې نه لیکم راشه مخکې ته چې دینو خرصوم ولنه پلانکی بس نه کوم الکه وا الله رب العزت ول د غیسه چې د الادا پیدا نه و د دې بنوم باندې الله چې دې کړل د الا پیدا نه و الله رب العزت علم کې چې پلانکی به دون زامن کیږي دون بیرونه دون بیلوریانی دا د دیسا دا د دیسا دا بدن پاتې کیږي لګه وي الله بوله برکت واچي مونږ سکو نو وکذبوا نو ګره دي تابعداري وکړه د خواهشاتو نو وکذبوا تکذیب وکړه دي وتبعوا تابعداري وکړه د اهواهم د خواهشاتو وکل امر او هر یو حکم نو حکم د الہ د الله رب العزت یا حکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستقر مقرر دی په وخت مقرر دی وخت د سکی د مقرر دی په یو وخت باندې په هغه وخت باندې چې راتلون کړي نو خبره داسې ده چې داسې خبره ډینګاډول نه دی چې ستا کله خوښی وایي مړه بس د الله د حکم وشي پلانکي دې وشي نه دا نه د الله رب العزت فرمایي چې د الله رب العزت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم چې دا په خپل وخت باندې راتلون کړي دا پر خپل وخت دی وکل امر او هر یو حکم د الله رب العزت او رسول الله صلی الله علیه وسلم علی هغه ترازی مستقر مقرر دی د وخت د سشي د یو دراتلون کی ولقد جاءهم او یقینا راغلی دیوتا من الانباء خبرونه دي تراغلو خبرونه انبا دا چې دی انبا جمع د انبا دا دي ته بلا خبر نور راغلی دي ما کم از کم فيه یا ما دومره قدر دومره خبره ورته راغلی دي فيه چې پای کې مزدجر زجر دی یو کس لرټنه ورکی ستا خبره نه مني ته د سم خبره کې نو چې ته ول لګ زور نه ورکی په سخت ور سره خبرو کې نو کاغه کې انسانيت وی کنه هغه کې انسانيت وینو په غرټنه پوښ بیا کستان دې کس رور دی وی یا ستا زوی وی یا ستا چې دی ملګری وی خاص یا چې دی نو ستا شاګرد وی چې هغه پرټنه پوی نشنو پوښ چې بس کی سروان نو ګور الله رب العزت فرمایي چې کم از کم دونه خبره ورته راغلی ده چې دی پکې رټلی شوی دي چې دا سم کوي خو هغه نه پسند دي دین طرف ته ناراضي الله حالان کې دا خو زما جوړ کړی شوی مخلوق ته ما ته نږدې مخلوق ته چې ګناه مو کې ما ته لاس چټکی دی بیا ما الله وی ولقد جاءهم یقینا راغلی دیوتا من الانباء د خبرون ما دومره قدر بی چې بای کې مزدجر زور نه دا رټنه دا نصیحت دی په نصیحت مې مرته ویلی دا ټول معنی صحیح راځي حکمتون دا څه شه دی دا عقل مطابق خبره دا بالغتون کمال ته رسیدلی دا قران پاک چې دی دا د عقل مطابق خبرې دي کمال ته رسیدلی هر کس په پوهیږي اوس بیا دا خبره چې موږ بزان غوګونه راچولي او خوان د ناخوان د برابر است الله رب العزت فرمایي د عقل مطابق خبره ده او انتها ته رسیدلې کمال انتها ته رسیدلې ده فما تغني النذر کمال انتها ته رسیدلې ده هغه اخیری هغه برجه چې دین د انتهایی هغه کراس کړی دی هغه والد خو اوس دا د ظالم ځامن په ځانه وګونه راچولی عبید الله سیندی رحمت الله علیه فرمای چې یو کس دوی د هغه راوي خول را آسان دي خو چې ویخ ځانو د کی وی د هغه را پاس الله ته ګران دي وی د دې وجه مسلمان قوم ځان ود کړی نو په دکې ماته انقلاب راوستل ګران دي
نو وای اے الله رب العزت فرمای فما تغنی النذور بس فائدہ ورنکړه د تیاری دونه نصیحت راغله چې دې ته یې حاصله کی خو فما تغنی النذور دته دغه زجر دغه نصیحت دغه رټنې دی ولا څه فائدہ ورنکړه الله دې دا حالت نو ساتي